محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، نن یوه عجیبه شان وظیفه دله در کومه او دا عجیبه وظیفه محترم مسلمانانو د عجیبه مسایلو دپاره د عجیبه پریشانو دپاره د تاسو کولی شئ د هر قسم مشکل دپاره، د حاجت پوره کیدو دپاره، د دلی خواهش پوره کیدو دپاره، د زړه مراد هغه پوره کیدو دپاره رب العالمین به ستاسو حاجت پوره کوي. هغه رب محترمو چې موتی د نشته کړي، موتی د داسې اوبو نه پیدا کړي محترمو چې هغه اوبو نجسې دي چې وجود نه خارجې شي، انسان باندې غسل واجب شي، چې په کپړه باندې د هغې داغ ولګي، په هغې مونځ نه کیږي. محترم مسلمانانو، د هغې رب به مو تاسو کم شکر ادا کوو، کم نعمت شکریا به ادا کوو. محترم مسلمانانو، د دې وظیفې داسې عجیبه فضایل درته بیانوم او عجیبه ترتیب سره دا وظیفه تاسو وکړئ. په دې طریقې باندې انشاءالله چې الله تعالی مو سره حاجت پوره کی، الله تعالی مو سره تمام مشکلات ختم کی. مشکلاتو ختمېدو والا رب کم دی، هغه الله دی. محترم مسلمانانو، نو راځئ دا وظیفه انشاءالله مو تاسو وورو، ویګورو، ځان پرې پوهه کړو او بیا د خپلو مسایلو دپاره شروع کړو انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافرو کم چې بهر وطن کې ژوند کوي، د خپلو بچو دپاره، د خپلو میاندو دپاره، د خپلو رونو دپاره، د هغې مسافرو دی الله تعالی ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي، ډېرې کامیابۍ دی الله تعالی ورکړي. ګوره محترمو، هر انسان په کور کې مسافر لري. د چا رور مسافر دی، چا خاوند مسافر دی، چا ترور زوی مسافر دی، چا رشتهدار مسافر دی، چا پلار دی. نو او څوک په خپله مسافر دی. زما دا ویډیو چې ګوري، غږ اوري، الله تعالی د دوی ټولو حامی و ناصر مددګار شي. محترمو، الحمدلله موږ روزانه ستاسو دپاره وظیفې هم مدرسه کې کوو، دغه کوو، سورت یاسین، سورت رحمان، سورت مزمل ختمونه کوو. څه دپاره یې کوو؟ ستاسو دپاره یې کوو. تاسو موږ له څه راکوئ؟ هېڅ نه، صرف دعاګانې. موږ تاسو له څه کوو؟ صرف دعاګانې، وظایف. دا محبتونه او دا کتل، دا اورېدل، دا د الله تعالی د رضا دپاره دي. محترمو، دا د الله تعالی په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. نو انشاءالله چې دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو هر قسم هغه مشکلات ختم کړي. یا بدیع معنی څه ده؟ دا تاسو واورئ. ای بغیر ذریعې پیدا کولو والا، ای بغیر ذریعې حاجت پوره کولو والا، یا بغیر ذریعې مشکل ختمولو والا، یا کن فیکون ذاته. صحیح شو که نه؟ ګوره، کم غم چې راته پیښ شو، کم مصیبت یا یو کم مهم کې ته وایې چې کامیابېدل غواړم، یو مهم درته درپېښ شو، دا مهم کې کامیابي نه میلاویږي، نو دې مهم کې به تا ته کامیابي انشاءالله الله جل شانه درکوي. صحیح شوه؟ او دا به راته په کاملې طریقې سره درکوي. دا نه چې بس زه په شک شبې سره وویم. نه محترم مسلمانانو، دا پوره یقین سره وایو، پوره توجه سره به وایو. اختر ته څو ورځې پاتې دي؟ اختر ته 12 یا 14 ورځې دي محترمو. دا وظیفه به تاسو 12 ورځې کوئ مسلسل. 12 ورځې به دا وظیفه تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ. که ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ او که د تهجد د مونځ نه پس کوئ، کم پکې تاسو ته اساني هغې وخت کې کولی شئ. صحیح شئ؟ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع. محترمو، ډېر زیات اسان دی، هېڅ مشکل پکې نشته دی، او ستاسو حاجات په رب العالمین پوره کي. هغه رب چې ډېر محبت کوونکی دی د خپل بنده سره، هغه رب محترمو ټول محبتونه په څه عوض باندې دي. دا خبره یاد وساتئ. یو جنۍ د هلک سره محبت کوي، یا د هغه د ښایست د وجې نه کوي، یا د هغه د محترمو یا هغه د پیسو د وجې نه کوي، یا د خاندان د وجې نه کوي، یا څه بله وجه وله خامخاوي محبت خلک د یو بل سره کوي. که ښځه د خاوند سره کوي په څه عوض باندې کوي، که خاوند د ښځې سره کوي په څه عوض کوي، که بچی د پلار سره کوي په څه عوض. محبتونه ټول عارضي دي، لیکن د رب محبت محترم هغه بغیر لالچ ما او تا سره محبت کوي، بغیر د څه دغه نه محترم او تا سره محبت کوي. نو چې رب زما شي نو ټولې خزانې بیا زما شي. خو چې رب زموږ نه شو، رب نه موږ لرې یو د ګناهونو په وجه باندې، محترمو د ناامیدۍ په وجه باندې، نو بیا به زما او ستاسو حاجات نه پوره کېږي. لهذا انشاءالله دا وظیفه تاسو شروع کوئ. 12 شپې به یې کوئ، 12 شپې 12، او هره شپه به یې محترمو څو پیرې وایې؟ 1200 پیرې به یې وایې. 12 شپې به یې کوئ، یا د تهجدو ټایم کې، یا د ماسخوتن د مونځ نه پس 1200 پیرې به یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع. ښکلې طریقې سره دغه شان به یې وایي. مخکې وروسته به کم از کم 12 پیرې یا 21 پیرې یا 100 پیرې
درود شریف وایه. کو درود ابراهیمي وي ډېر بهتره وي. کو دغه نی صلی الله علیه وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، دا غون درود شریف دی ها. نو انشاءالله 12 شپې صحیح شوه، هره شپه 1200 پیرې او مخکې وروسته تې درود مبارکه. انشاءالله محترمو د دې نه پس بیا دعا غواړئ او رب ته وایه ای یه عجیبه فیدا کوونکي ربه، ای بغیر ذریعې فیدا کوونکي ربه، ای هغه ربه چې عیسی علیه السلام پلار نه و تا فیدا کو، ای هغه ربه د حضرت آدم علیه السلام نه پلار و نه مور الله تا فیدا کو، ای هغه ربه چې حضرت موسی علیه السلام په دریای قلزم کې ورته 12 لارې ورکړي، په اوبو کې داسې لارې ورته ورکړي محترمو چې یو بل به کته پکې اوبو کې ها. ای هغه ربه چې حضرت ابراهیم علیه السلام د 40 ورځې په اور کې وفالو او اور ته دې وفرمایي یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم، ای اوره سلامتیا ولا شه په حضرت ابراهیم علیه السلام. سلامتیا دې ته وایي چې نه ډېر یخ نه ډېر ګرم وي. ای هغه ربه محترمو چې حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې او غار سور کې هغه محترمو د هغه حفاظت وکړو. د هغې رب به کمه یادوم محترمو، هغه رب ډېر زیات ورکوي انسان ته، خو چې انسان کې خپل صلاحیت موجود دی. صلاحیت څه دی؟ صلاحیت دا د محترم مسلمانانو چې الله تعالی نه غواړي، صحیح شو، الله تعالی نه بار غواړي، د مصیبت په وخت کې غواړي، د خوشحالۍ په وخت کې غواړي. ګوره چې کله انسان د مصیبت په وخت کې الله نه غواړي، د خوشحالۍ په وخت کې غواړي، نو پرشتي عرض کې الله د انسان له ورکوي، ځکه دی په خوشحالۍ کې هم تا نه غواړي، په غم کې. موږ چې کله خوشحالي بیا هم الله ته توجه نه وي، نه د الله دین ته هم توجه وي، نه ګناهونه پرېږدو. او چې کله خفګان را باندې راشي، ټینشن مصیبت بیماري راشي، بیا هم الله شروع کړي. نه، موږ په خوشحالۍ کې هم الله یادو، په غم کې هم الله یادو، بس په هر حالات کې به د الله تعالی شکر هم ادا کوو، الله تعالی به یادو. نو انشاءالله الله تعالی بیا ما تاسو په دغه تکلیف کې یادوي، په دغه مصیبت کې به الله تعالی ما تاسو یادوي انشاءالله العزیز. محترم مسلمانانو، انشاءالله نن هم موږ تاسو ته مدرسه کې سبق وایو، ختم ورته کوو د سورت یاسین یا سورت الرحمن مزمل. هغه وخت کې چې انسان هغه وخت کې چې الله تعالی ماته په زړه کې څه واچوي به زه طالبانو ته ویم دا ختم وکړئ. هغوی ماشومان ختم وکړي. بیا د مازدیګر د مونځ نه مخکې لږه مخکې موږ دعا وغواړو ټول امت دپاره، ټول انسانیت دپاره، د مسلمانانو دپاره، د مسافرو دپاره خاص کر، او هغه خلک چې زمونږ ویډیوګانې په ډېر محبت شوق سره ګوري هغوی دپاره سپیشل دعاګانې کوو. هغه دعاګانې به الله تعالی قبلوي، دغه دعاګانې به رنګ راوړي. او محترمو که په دې دنیا کې قبول نه کړي، په دې 80 او 80 کاله زندګۍ کې انشاءالله د دعاګانې به الله تعالی هغه سخته ورځ کومه ورځ کې چې پلار به د مور نه تښتي، او محترمو ښځه به د خاوند نه تښتي، خاوند به د ښځې نه تښتي، او بچی به د خوږې مور نه تښتي. په هغې سخته ورځ به الله تعالی دغه دعاګانې زما ستاسو په کار راولي انشاءالله. دا یقین دی او دا کامل یقین دی. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.